السلام علیکم ملګرو جنید خان ما افغانستان بسنګ سیمی فائنل لا کوالیفائی کیږي پاکستان بسنګ سیمی فائنل لا کوالیفائی کیږي د افغانستان او د پاکستان څومره چانس ته مکمل پوینټ ټیبل باندې خبره کو کم ټیم لا کم ځای میچ ګټل پکار دی په څومره رن ریټ باندې میچ ګټل پکار دی چې رن ریټ هم بیټ کی دبل ټیم مکمل مفهوم چې افغانستان بسنګ کوالیفائی کیږي پاکستان بسنګ کوالیفائی کیږي او تاسو به دا سوچ کوئ چې د خدای نه کې چولی فیشن شروع کړي خو نه جی د سترګې می خوګ ده او را پټ سیدلې ده نو کچره کې دی شي هغه مون پښتانه دغه د موږ د لغه سوچته چې وای د خراب سترګې لوي سو ګور نو د سترګې هم خرابېږي نو په دې وجه مې دا نه کې چولې دي را به شو جوس پوینټ ټیبل د لخکاری په سکرین باندې نیوزیلینډ پاکستان افغانستان استرالیا هم اته پوینټس خو د استرالیا درې میچز دي نن یو میچ د انګلند سره او دوه میچز نور هم پاتې نو استرالیا موږ دې ځکه نه ډیسکس کوو دې ځکه موږ نیوزیلینډ پاکستان او افغانستان ډیسکس کوو ټول نه پیره زیات چانسز د افغانستان د سیمی فائنل لا کوالیفائی کېدو ځکه د افغانستان اته پوینټ دي او دوه میچونه پاتې دي کله دواړه میچونه افغانستان وګټل نو د افغانستان پوینټونه بشي 12 او 12 پوینټونه چې کله شي د افغانستان نو بیا 12 پوینټونه نه پاکستان رسیدي شي او نه نیوزیلینډ رسیدي شي نو په پوینټونو باندې به ډایرک افغانستان لمبر سلورم پوزیشن ته لاړ شي نو سیمی فائنل لا کوالیفائی شي خو د افغانستان میچونه که تاسو لزه کولاو کوم د افغانستان دوه میچز یو استرالیا سره پاتې دي یو ساوث افریقا سره پاتې یو په 7 تاریخ ته یو په 10 تاریخ ته جی نو میچونه سخت جی کدی کې یو میچ هم افغانستان وګټلو کنه د دواړو کې یو میچ هم وګټي بیا هم چانس جوړیږي د افغانستان سره مطلب ځکه د لیم چې د افغانستان چانس د نیوزیلینډ او د پاکستان په نسبت زیات دی اوس د پاکستان یو میچ پاتې دی هغه انګلند سره دی هغه که پاکستان وګټي او په خرن ریټ وګټل نو یو خو به نیوزیلینډ پر رن ریټ باندې بیټ کی او یو پوینټونه لس شي نو په لس پوینټونو باندې خرن ریټ سره پاکستان سیمی فائنل لا کوالیفائی کېدی شي د نیوزیلینډ هم یو میچ پاتې دی د نیوزیلینډ میچ چا سره پاتې دی د نیوزیلینډ میچ سریلانکا سره پاتې دی جی د نیوزیلینډ میچ سریلانکا سره پاتې دی کچري نیوزیلینډ دا میچ د سریلانکا نه په خرن ریټ باندې وګټلو کنه نو بیا به د نیوزیلینډ پوینټونه هم 10 شي او رن ریټ په هم ډیر زیات سیوا شي نو بیا چې د پاکستان او د انګلند کم میچ ته کنه نو بیا پاکستان میچ ګټي خو په مارجن باندې هم ګټي ځکه پاکستان لا فائدہ دار چې د نیوزیلینډ او سریلانکا میچ د پاکستان او د انګلند نه مخ کې دي نو چې کله د نیوزیلینډ او د سریلانکا میچ شي نو پاکستان ته ولاره کولو شي پاکستان ته پته ولګي چې زه په سو رنزونو باندې دا میچ ګټم یا کوم دویم بیټینګ راغونو په سو اورونو کې میچ پورا کوم په سو اورونو کې به ټارګټ پورا کوم نو اله به سیمی فائنل لا کوالیفائی کېږم پاکستان ته مطلب کیلکولیشن آسان وي بل افغانستان خبره خو مې سره لړډیو کا چې افغانستان کچاري د دواړه میچونو وګټل نو بس د پاکستان او د نیوزیلینډ د ټول ټینشن به ختم کی او ډایرک په سلورم نمبر پوزیشن شي او افغانستان دغه میچ سکم دی او ساوث افریقا سره دی او استرالیا سره دی او مطلب ټیمان سخت دی استرالیا هم سخت ټیم دی ساوث افریقا هم سخت ټیم دی خو افغانستان اني ټیم له شکست ورکول شي اني ټیم چې کم دی اپسټ کول شي نو دیږي کې مونږه افغانستان انډر اسټیمیټ کوو ځکه په دې دغه کې ټول نه پرفارمنس چې کوم دی په دې ورلد کپ کې په ایشیا ټیمز کې افغانستان کړی دی پهله انډیا کړو بیا ورپسې افغانستان کړی دی جی نو دا اپډیټس دي په دې سیناریو باندې به دا ټیمان سیمی فائنل لا کوالیفائی کیږي پته به لګي چې میچونه کمپلیټ شي چې څوک کوالیفائی کیږي په څومره رن ریټ باندې کوالیفائی کیږي جی ډیره زیاته مننه د ویډیو کتلو ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام